سلامونه او هرکلی قدرمنو ملګرو، بیا هم ګل احمد عطایي په دې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې به دا روښانه کوو چې څنګه کولی سو له انټرنیټ څخه په مفت او 100% ضمانتي طریقې سره کریډیټ او یا هم خپل ام پیسه یا مثلا بل حساب ته پیسې زیاتې کړو. دا هغه طریقه ده چې ما خپله ازمویلې ده او په دې کې د ما هیڅ نوعه ګټه نشته. تاسې دا فکر باید له ذهنه وباسئ چې مثلا دغه باینري سیستم یا مثلا بل کوم نیټورک مارکیټینګ کې کوم سیستمونه دي هغوی سره تړاو لري. دا بالکل آنلاین سروې ده. تاسې کولی شئ په مستقیم ډول باندې خپل ځان ته پیسې وګټئ او هغه کولی شئ کریډیټ ته اضافه کړئ. دا رنګه د ام پیسې له لارې خپل حساب ته اضافه کړئ یا مثلا د مومو له لارې اضافه کړئ. څو سټیپه لري یا مثلا څو طریقې د پیسو رایستلو لري چې تاسې کولی شئ په هغوی باندې تاسې خپل موبایل ته پیسې ولیږئ او یا هم ام پیسه یا نورو حسابونو ته پیسې زیاتې کړئ او نغدې یې کړئ. دا تصویر چې کوم تاسو ته ښکارېږي 2 ورځې مخکې د ما په یو بل ټلیفون مې همدغه 425 افغانۍ راته ولېږلې، تادیه مې کړې او په موجوده موبایل کې چې کوم اپلیکیشن زه کاروم یا کوم اپلیکیشن لارښود چې تاسو ته کوم په هغې کې هم تقریبا 260 افغانۍ شاوخوا لرم. نو دا به هم تاسو وګورئ. تاسو ته ټولې دا طریقې روښانه کوم چې مثلا په څه شکل باندې کولی شو موږ همدغه پیسې ترلاسه کړو او په اسانۍ سره موږ له دې څخه استفاده وکړو. که څه هم د بعضې ملګرو لپاره دا د اطمینان وړ نه ده، خو زه 100% تاسو ته ضمانت درکوم او خامخا دا کیږي، ځکه یوازې ما نه بلکې زموږ نورو ملګرو هم په څو واره همدغه پیسې جیني را ایستلي دي. او دغه تصویر چې تاسو ګورئ دا د ما د یو ملګري اکاونټ ده چې مثلا هغوی 425 او 500 او داسې نور چې تاسو ته معلومیږي دغه افغانۍ هغوی ایستلي دي او موبایل ته یې لیږلي دي. نو بالکل ضمانتي طریقه ده. خو له وقفې نه وروسته راځو د ویډیو په طرف. خو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو پورې زموږ له نورو راتلونکو ویډیوګانو څخه هم برخمن اوسئ او په خوا کې ورسره د بیل نښه هم کلیک کړئ تر څو پورې زموږ هره نوې ویډیو لومړی تر تاسو پورې در ورسوي. بیا هم ښه راغلاست دوستانو. تاسو به له هر څه نه وړاندې راسئ پلای سټور ته. سرچ کې به ورکړئ فریمایس. کوم اپلیکیشن چې تاسو ته راواوښته تاسې به همدغه انسټال کړئ. دا یې نوی ورژن ده چې تقریبا اوس نه یې راوتلی. ما سره یې بل ورژن ده، یعنې هغه څه نه څه زوړ ورژن ده. نو تاسې به دغه خپله انسټال کړئ. خو له ما سره اپډیټ راغلی ده په دې معنی باندې چې له ما سره مخکینی انسټال ده. نو اوس دوی دا غوښتنه کوي چې مثلا تاسې اپډیټ کړئ. خو زه له اپډیټ څخه تیریږم. راځو مخکې. موږ تاسې راځو له ما سره چې کوم پریمایس موجود ده هماغه دغه پروګرام ده. تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ. کله وخت کې چې دې صفحې ته راغلی نو لومړی سر کې تاسو ته مارکیټ ښکارېږي. مارکیټ خو مخکې له دې که چیرې مثلا تاسو ورته راځئ له تاسو څخه یو اکاونټ غواړي، یعنې تاسې به دلته خپل حساب کې پرانیزئ. هغه به تاسې یا د فیسبوک اکاونټ په اساس باندې به ور داخلیږئ یا به هم تاسې د جیمیل آی ډي په اساس باندې داخلیږئ. کله چې تاسې داخل شئ نو تاسې ته دغه صفحه راوړي، یعنی انټرفیس د دې اپلیکیشن په همدغه شکل باندې راوړي. چې لومړی سر کې تاسو ته مارکیټ راځي. مارکیټ کې تاسو 3 ډوله پوښتنې لرئ. لومړی سروې ده. په سروې کې ټولې هغه اسانې پوښتنې راځي چې و او نه یې جواب ده. مثلا تاسو ته وایي چې تاسو د هوا حالات په څه شکل باندې دي، یا مثلا درته وایي چې تاسې په منطقه کې د واکسین کمپ شته که نسته. تاسو ته یوازې جواب کې راځي هو یا نه، یا به هو جواب ورکوو یا نه. د دې پوښتنو کوم دغه چې ده قیمت چې ده هغه معلوم ده، یا 10 افغانۍ یا 2.5 افغانۍ یا 3.7 افغانۍ دغسې شاوخوا، یعنې تر 10 افغانۍ تر اوسه پورې نه ده پورته شوی. او ورپسې دوهم سټیپ کې چې دي هغه ځای په ځای پوښتنې دي. په ځای په ځای پوښتنو کې بیا تاسې ته دلته چې کومې پوښتنې راځي هغوی د لوړې تادیې والی دي، یعنې په دې معنا باندې چې یا 10 افغانۍ یا 15 افغانۍ یا 40 افغانۍ. خو دغه افغانۍ چې دي په هر هیواد کې دا مختلف ده، یعنې
په افغانستان کې فعلا افغانۍ ده او دارنګه په پاکستان کې کلداره، دارنګه په نورو هیوادونو کې مثلا په ډالر باندې هغه ورته تادیه کیږي. د هر هیواد په کرنسي باندې هغه مربوطه کرنسي باندې ورته تادیه کیږي. فعلا موږ افغانۍ لرو نو ځکه دلته موږ ته افغانۍ تادیه کیږي. دلته چې کومې پوښتنې راځي په دې پوښتنو کې تاسو ته له جواب سره تاسو یو انځور هم باید ورته اپلوډ کړئ. په دې معنا باندې چې کله وخت کې تاسو ته ویل کېږي چې مثلا ستاسو د هوا حالات په څه ډول باندې دي، نو کله چې هغه سټیپونه تاسو د هو او نه ورته جواب کوئ، هغې نه وروسته تاسو ته یو بخش د انځور راوړي، د عکس راوړي، ستاسو باید د باندې راوځئ او د هوا له حالاتو څخه یو عکس واخلئ او ورته اپلوډ یې کړئ. برسیره کړئ، یعنې دریم برخه چې ده هغه کوم نقشه کې کوم جیان تاسو ته ښودلی دي تاسو باید مالته موقعیت ولرئ او کومې پوښتنې چې مثلا تاسو کېږي هغه له تاسو نه کېږي هغه په بارډرانو پورې مربوط دي. یعنې موږ تاسو په افغانستان کې یو مثلا تاسو ته د تورخم بارډر یا مثلا د بولدک دغه کوم دغه د بارډر ده یا مثلا په دغه شکل باندې کوم نور بارډرونه چې افغانستان تجارتي بارډرونه لري نو تاسو باید همالته موجود یاست او دا ورته جوابولی سئ. هغې نه وروسته زما کارونو ټب ته راځو. زما کارونه کله چې په دې باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته کول بشپړ شوي دغه دوه منیوګانې راځي په اصطلاح. کله وخت کې چې مثلا موږ تاسې په دغه منیو کې یعنې کول کې موږ هغه پوښتنې چې مثلا موږ تاسو تر لیک ځایه پورې جواب کړي دي او په نیمایي کې پاتې سوي یوازې همغه پوښتنې راوړي او په بشپړه شوي کې چې کوم تاسې تکمیل کړي دي هغه مو لیږلي دي او د اپلیکیشن لخوا هغه یا تایید سوي دي یا رد سوي دي، ټول یې همغه پوښتنې دي. کله چې موږ په دې باندې کلیک وکړو نو ثبات د بیا کتنې لاندې ده، یعنې په دې معنا چې دا ما اوسنی ورلیږلی ده نو دا تر کتنې لاندې ده. دوهم مثلا منل سوی ده خو پیسې ورباندې نسته، یعنې دغه هغه کار ده چې پیسې پکې نسته. بعضې د لارښوونې لپاره هم کارونه سته، لکه دلته د لوړې تادیې د یا دندې افلاین بشپړول دي چې دا یوازې د ما په ګټه ده نو ځکه دغه کار کې پیسې نسته. دارنګه د قانون حاکمیت رد سوی ده، دارنګه مسؤلیت رد سوی ده او دارنګه معلوماتي ټاسک منل سوی ده خو په دې کې هم پیسې نه وي. د واکسینو سایټ دا هم رد سوی ده. مثلا د لوړې تادیې مغه پوښتنه بیا تکرار راغلی ده، دا منل سوي ده خو پیسې پکې نسته. خو د کووید 19 اغیزې چې دي په هغوی باندې 2.5 افغانۍ راکړي دي چې منل سوې ده. دا بله رد سوې ده. د ټولنې همغږي منل سوې ده 10 افغانۍ، اړین خدمات 10 افغانۍ، دندې 15 افغانۍ، اړین خدمات 10 افغانۍ. دارنګه ستاسو په ټولنه کې سټلایټ یا سپوږمکۍ ډیشونه 40 افغانۍ، 40 افغانۍ. په همدغه شکل باندې چې تاسو ته کومې پوښتنې ښکارېږي د هغوی قیمتونه تاسو ته دلته ښکارېږي. نو ورپسې راځئ یوه بلې منیو ته د تادیې ده. کله چې په تادیه باندې تاسو کلیک وکړئ هغه پیسې چې مثلا تاسو فعلا په اکاونټ کې لرئ هغه تاسو ته ښکارېږي. یعنې فعلا زه 260.5 افغانۍ لرم. کله وخت کې چې دا تاسو له خپل حساب وباسئ نو په پیسو ویستلو باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله وخت کې چې په دې باندې مو کلیک وکړو موبایل ټاپ اپ په دې باندې به کلیک وکړئ. دارنګه ما فعلا شماره ورکړې ده نو دلته ماته تغییر را اوړي. نو دلته د لاندې سره کرښه کې موږ تاسو ته ښکارېږي یو متن یې راکړی ده. داسې وایي د لیک تر لیږه پیسو ایستلو بیه نه ده پوره شوې. لیک تر لیږه پیسې ایستل 380 افغانۍ دي. یعنې کله وخت کې چې زما په حساب کې 380 افغانۍ پوره سي نو زه کولی سم چې په دغه برخه کې د تغییر په برخه کې دلته یو آیکن راوړي، یو بټن راوړي، په هغې باندې چې زه کله وخت کې کلیک وکړم نو دا ما حساب ته ډایرکټ ځي. نو تاسو باید په دې تغییر باندې یو وارې کلیک وکړئ او په دې بخش کې یا په دې برخه کې به تاسو خپله شماره ورته ولیکئ. خو یوه بله خبره دا چې روشن او MTN شمارو ته په اسانۍ سره لیږدول کیږي. یعنې دومره وخت نه نیسي وار له وارې څنګه موږ تاسې کلیک کو اتومات موږ تاسو ته مسج راځي او هماغه پیسې راته جمع کیږي. خو نورو سیم کارتونو کې فکر کوم څه نه څه وخت ته اړتیا شته. نو کوشش دا وکړئ چې مثلا تاسې مو MTN یا روشن څخه استفاده وکړئ. کله وخت کې چې مو دلته شماره ورکړه هغې نه وروسته به تسلیم کړئ او په دې شکل باندې به تاسو خپلې پیسې
خپل موبایل ته یا مثلا خپل سیم کارت ته ولیږئ. دارنګه ورپسې ګڼون راځي. تاسو په دې ځای کې کولی شئ مثلا د اپلیکیشن په اړه باندې بعضې معلومات او دارنګه د اپ ژبه یعنی د دغه اپلیکیشن ژبه هره ژبه چې تاسې غواړئ همغه وکاروئ هغه دلته ورته انتخابولی شئ. که څه هم د ژبې په اړه باندې په لومړیو کې یعنې رجسټریشن کې له تاسو څخه پوښتنه کیږي چې مثلا تاسو کومه ژبه غواړئ انتخاب کړئ. دارنګه اخرنی اپشن چې ده په دې باندې تاسو کولی شئ له خپل حسابه لوګ آوټ شئ او بیرته ورته داخل شئ. نو په دې باندې به انشاءالله تاسو له فیسبوک او دارنګه ټویټر او نورو سوشل میډیاو څخه هم معلومات لرئ. نو په دې باندې ډیر نه غږیږو خو کولی شو چې مثلا موږ د تادیې لخوا په اسانۍ سره او دارنګه د پوښتنو په برخه کې یا د مارکیټ په برخه کې سروي او ځای په ځای پوښتنې دي د دغو په جوابولو سره موږ په تادیه کې پیسې زیاتې کړو او له 380 افغانیو څخه پورته پیسې موږ تاسو خپل حساب ته ولیږو. خو دلته ماته زر بیرته وګورئ لیک یعنې په دې معنا چې ماته فعلا پوښتنې نشته. د دې یوازینی دلیل دا ده چې مثلا ما مخکې پوښتنه ځواب کړو کوم پوښتنې چې راغلی وه دا تقریبا ساعت په ساعت یا مثلا نیم ساعت کې یا مثلا یو څه زیات وخت کې دا پوښتنې راځي. څومره چې ډېر جوابیږي هغومره ډېرې پوښتنې مخته راځي. نو الله دې وکړي چې له دې ویډیو څخه به مو څه زده کړه کړې وي. که چیرې مو ویډیو خوښه سوي نو لطفا د ویډیو لایک شیر او د چینل سبسکرایب مه هېروئ. د لا زیاتو بریاو په هیله مو تر بیا ښې چارې. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.